بالکل ګرانه مینوالو دا ټایم زه موجود یم په شیخ آباد علاقه شیخ آباد نمبر 3 کې چې یو اته کاله مخکې دلته یو ناخوشګواره واقع شوې وه چې هغې کې یو پودګي هم شوې وه چې د کم د امداد سابقه کونسلر او د غلام فاروق منځ کې شخړه راغله هغې به دغه کې غلام فاروق پکې وفات کړی شو. هغې سلسله کې موږ راغلي یو دلته ډېر علاقې مشرانو او مفتي صاحب دي ټولو مل کړه عبدالخالق حاجي صاحب دې کې هم ډېرې منډې تړلې والې او هغه غم او هغه دشمني نن په خوشحالۍ کې بدله شوې ده. یو ډېره غټه روغه ده. قرآن کې الله پاک اعلان کوي چې اے مؤمنانو انما المؤمنون اخوه، مسلمانانو تاسو خپل کورونه فاصلحوا بین اخویکم، نو که د مسلمانانو منځ کې ورانه راځي نو تاسو څه کوئ د دوی منځ کې روغه کوئ. او قرآن مجید فرقان حمید کې الله پاک یو بل ځای کې فرمایي لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس، چې د خیر په کارونو کې ټول نه غوره کارونه هغې کې یو کار هغه دا دی چې د خلکو منځ کې روغه راوستل، د خلکو منځ کې اختلاف ختمول. چې کله یو مسلمان په دنیا کې د چانه یو تکلیف اخوا کې نبی اسلام فرمای الله رب العالمین بدنه د قیامت پر ورځ باندې هغه لوی تکلیفونه ورځ چې د تکالیف د آخرت به اخوا کې د قیامت هغه مشکلات به اخوا کې الله داسې مشران راکړي چې هغه زمونږ د خیر خواهی سوچ کوي، فکر کوي د علاقې د اصلاح او د معاشرې د اصلاح د هغې فکر او سوچ کوي. نو موږ په دې باندې فخر کوو او دوی ته وایو چې ستاسو صله اجر هغه به الله درکوي. ولې ستاسو ټول ډېر مشکور یم، ستاسو ډېر خوشحاله یم او الله تاسو هم خوشحاله کړي او د دې ملګرو خپل کې دا جوړ او د اتفاق د الله پاک تر قیامت پورې قایم او دایم وساتي. السلام ټولو نه مخکې خو زه دلته کوم چې راغلي مېلمانه دي د هغوی ډېره شکریا ادا کوم چې د غرمې نه دا غریبانان راغلي دي او موږ له ډېر وخت راکړو دپاره د الله د رضا په دې روغه کې شرکت وکړو. د ټولو نه غټه شکریا زه د دواړو فریقینو ادا کوم، که هغه د اجمل کورنۍ د دې طاهر بچو او د آصف خان دي د هغوی خوراکۍ پکې کونډه شوې ده، د هغوی سپیشل شکریا ادا کوو چې هغوی زموږ د جرګې خوله ونه غورځوله، زموږ ها سره ها میلاو کو چې موږ ورته څه ویلي هغوی پې عمل کړی دی. الله دې ول د دې اجر ورکړي، الله دې د فاروق دا بچي نیک او صالح لوی کړي او الله پاک دې د دوی دا غم په ډېر خوشحالو بدل کړي. او بیا بالخصوص بیا زه د امداد د هغه درونو د هغه د کورنۍ د هغه د خاندان هم شکریا ادا کوو چې موږ هغوی پسې تللي، موږ هم هغوی ته خواست کړی چې بھئ موږ ستاسو دا کورونه چې کوم دی دا راټولو، دا ستاسو دا غم چې کوم دی دا ستاسو دا دشمنی چې کومه ده دا موږ په خوشحالۍ بدلو چې الله پاک دې روغې طرف ته راولي، هغوی موږ ته غاړې ښودې ده، الله دې هغوی سره ښه وکړي. هغوی رب العالمین دا چې کومه روغه یې وکړه کم کېناستل یو بل سره الله رب العالمین دې دپاره د خیر باعث وګرځي. دعا وکړو چې الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. ربه دې ځای نه چې څنګه نبي علیه السلام و چې بخلې شوي واپس دې موږ ټول بخلې شوي واپس بوتلی کړي، الله موږ بخلې شوي واپس بوتلی کړي. جی بالکل دا زما سره یو فریق موجود دی چې امداد چې نوم دی د هغه سره خبرې کوم. امداد به یې اته کاله پس په تاسو یو خوشحالي راغله، جرګې والا دونه خواري وکړه، محنت یې وکړو، نن دښمني په خوشحالۍ کې بدله شوه. څه به وایي؟ یاره جي بس دا خو د الله طرف نه وه او دا څوک هم نه غواړي چې څوک دې در په در وګرځي. لکه دا زموږ بچي دي، ویرونه دي، دا زما داسې د خپلو بچو نه ماته ګران دي او زما دا خواهش دی انشاءالله چې زما د بچو بني بیا به هم د دوی د بچو انشاءالله د فاروق د بچو به وي. دا زما بچي دي، زما د خپلو بچو نه زیات دي. فاروق زما ورور و، په هر ټایم مې مونځ کې هم یاد کړی، دعا مې ورته کړې ده او بیا به هم کوو. او بقایا دارونه دي زموږ د فاروق دارونه، موږ به هېڅ هم کښېنو، مشران به کښېنو، سوال زاري به کوو انشاءالله. او که خیر بیا به مغه کوئی سره به هم دا روغه په خیر غواړو انشاءالله. نو موږ به که خیر ټوپک ښایي که قلم ډېر بهتر دی جي. هر ماشوم او هر سړي له دا پکار دی چې قلم ته سوچ وکړي. نن سبا دا ټوپک څه دور دی جي، خلک یې تباه وباه کړي. دا ټایم ما سره دویم فریق موجود دی چې کوم د غلام فاروق اوښی دی، د کور والا رور دی آصف به هغه سره هم خبرې کوو، مشرې زوی دی هغه سره هم خبرې کوو. څه به وایي؟ بس چې موږ د الله د رضا دپاره معاف کو، بس هغه خپله غلطي ومنله، هغه په خپلو کړو ستومانه دی، هغه وایي چې ما خپل ځان نه ښي لاس پرې کړی دی او بس موږ د الله د رضا دپاره معاف کړی دی. او بس باقي د هغې رونه دي فاروق دی، هغې سره د خپله جوړه توړه څه دغه کوي هغه دې ورسره وکړي. السلام علیکم، زما نوم طاهر دی جي، زه د محرور زوی یم. زه د جرګې والا غونډو شکریه ادا کوم چې دوی راله او دلته زموږ روغې وکړه، موږ یې راټول کړو نو خدای دې غونډو ته اجر ورکړي. او د دې علاقې د دې خلکو او خاص کل د دې ملګري دا د فاروق چې دا کم اوښی دی که نه، د ده د زه ډېره شکریه ادا کوم چې د خپلو خوریینو د خپلو خور کور دپاره د یو دغه قدم اوچت کو. بله خبره دا ده چې د ټوپک نه سم نه جوړېږي جی، بس قلم خپلو بچو له ورکوي. او دا نن سبا خو زه د پښتنو ته یو خواست کوم چې د الله په جد شئ چې دا ټوپک لرې کوي د بچو نه. تاسو په سوشل میډیا باندې راځئ او ټوپک یې راغشتي دي او هغه بچي تاسو ته ګوري خو سبا به هم دا کار کوي که نه. مطلب دا دی چې دوی له قلم ورکوي، د ښه تعلیم ضرورت دی. موږ پښتنو ته چې چرته هم پښتون دی په دې غم باندې ککړ دی.
جی ګرانو تاسو ټولو پریخینو خبرې هم اورېدې د مفتي صاحب واز نصیحت هم اورېدو د بهر نه راغلي میلمنو هم دغه یو خبره وکړه چې ټوپک دشمنی ده بربادي ده او قلم خوشحالي ده امن دی سکون دی خپلو بچو له قلم په لاس کې ورکړئ د خپلو بچو تپوس وکړئ او د خپلو بچو صحیح تربیت وکړئ نو انشاءالله تاسو په دشمنیانو نه اوړئ.